أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب سورة زمر مخکې آیاتونو کې تذکره د دیو چې زما بندگان مومنان هغې ته ووایه چې زما نه یره کوي. مطلب هغه کارونه کوي چې هغه ما جایز کړلی، ما ورته د هغې حکم کړلی، هغه دې کوي. د کم سنه چې ما منع کړلی د هغې نه دې منع کیږي. چا چې په دنیا کې دغه کار وکړو د ایمان سره نو د هغې دپاره ښه حالت دی، دې له به د دې اجر ورکولی کیږي بې حسابه. خلک به لګیایي، بیا به اعتراضونه کوي، څوک به سوی څوک به سوی. نو الله رب العزت د هغې جوابونه کول. یو خبره دا یې کړې وه چې انی امرتو، دې خلکو ته ووایه چې ما ته د الله د طرف نه حکم شوی دی چې زه د الله بندگی کوم، الله ته دې رامدد شویم، بل چاته دې رامدد شنویم. دویم ما ته دا حکم شوی دی چې زه دې اول د مسلمانانو کې یم، اول دې زه مسلمان یم، وروسته به بیا نور څیزونو کې یم. زمونږ خلک هغه وایي نه اول به زه دا یمه، اولیت خبره کوي، اول ځان باندې فخر، اول خبره د مسلمانۍ، وروسته د نورو څیزونو، که مالدار دی که نسب دی که بل څه شی دی، د فخر د لویۍ هغه دې وروستو وي. د ټولو نه اولنۍ خبره هغه دې د مسلمانۍ وي. خلک به بیا لګیایي، خبره به کوي، نه نه دا امر به داسې نه وي، واجبي به نه وي، ضروري به نه وي. الله ورته ووایه یقینا زه یریږم که ما د دې حکم خلاف وکړو نو د خپل رب د عذاب نه یریږم په هغه ورځ باندې، سخته ورځ، غټه ورځ باندې. ورته وایه زه الله ته مدد شویم، بل چاته نه ویم. او تاسو چې څه کوئ ځان له کوئ، تاوان به ښکاره کېږي، پته به یې لګي د قیامت په ورځ باندې. هغه قیامت په ورځ چې څوک تاواني شوی دی، هغه تاوان د ټول نه غټ تاوان دی، ښکاره تاوان دی. د دې خلکو دپاره کم چې تاوان کې غورځېدلي نو د دې له پاسه به هم ووري، لاندې به هم طبقې د ووري. دې باندې الله رب العزت دا کم چې بیانوي، په دې باندې الله خپل بندګانو له یره ورکوي، تخویف ورکوي چې او داسې کار اونه کوي چې سبا هغه ځای ته لاړ شي او هلته کې بیا پیمانه. دارنګې بشارتو د خلکو دپاره چې هغې ډډه کوله د طاغوت نه، د شیطان نه، د شرک نه، د سحر او د جادو وغیره نه، او انابت یې کوه صرف الله ته، نو د هغې دپاره زیری دی، خوشخبري ده. نه الله وایي زیره ورکړه زما بندګانو له، دا کسان د دې دپاره به صحیح هغه وروستو ذکر کوي.
چا باندې چې د عذاب فیصلو شو نو د هغې بیا څوک خلاصونکی نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مخلوقاتو کې د ټولو نه اوچته درجه ده، هغه ته وایي ته به اخلاص کې څه ته هم نشي خلاصولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زه به یې ونه شم خلاصولی، خپلو ته ویلي پردو ته ویلي زه به یې ونه شم خلاصولی. ګورئ نو دنیا کې ایمان عمل صالح دا پکار دی، د شرک نه د نورو مخالفتونو نه ځان ساتل پکار دي. دلته کې اوس تذکره د دې کوي چې هغه خلک چې هغې ته قیامت په ورځ باندې میلاویږي نو سبی جنت ته، جنت بالاخانی دي، نهرونه پکې بهیږي. او بیا ورپسې یو دلیل پیش کوي او بیا ورپسې الله رب العزت مثال نام پیش کئی. صداقت د قرآن کریم د کتاب ذکر کئی. څوک لګیا دي یو څه وایي او څوک بل څه وایي، څوک یو څه کوي او څوک بل څه کوي. قیامت په ورځ باندې بل څه به په کار نه راځي، ایمان به په کار راځي، عمل صالح به په کار راځي. که څوک په دنیا کې غټ مخورز دی، د په خپل مخورزتوب باندې د ځان د عذاب د جهنم نه نشي خلاصولی، نو دغه تخویفات ذکر کوي او ورپسې الله رب العزت مثال پیش کوي، د شرک مثال او د توحید مثال. بیا ورپسې دام وایي چې خلک لګیا دي خبره کوي اخلاص به شو تیزه مړ به شي، نو الله وایي ته به هم مرې دا نور خلک به هم مري. تذکره کوي قیامت ورځ به بیا به هلته کې راپاسولی کېږئ، هلته کې به بیا لګیا بحثونه به کوئ، یو بل سره جګړې به کوئ. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، لیکن کسان چې تقوا اختیار کړلا، یره کړلا د خپل ربنا، کارونه کړل، ایمان راوړل، د شر نه ځان ساتل، عمل کړل هغه عمل چې هغه د الله د حکم د پیغمبر په طریقو، ځان د مخالفتون نه ساتل، تقوا اختیار کړلا، یره کړل د خپل ربنا، لهم غرفون د دې لپاره بالا خانی دي، من فوقها غرف لپاس د هغې دي نورې بالاخانې مبنیتون جوړې کړی شوي. داسې بالاخانې دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه. بالاخانې دي، بنګلې دي، یوه کمره ده نو لپاسه پې بله ده، نو لپاسه پې بله ده. په دې بالاخانو کې، په دې کمرو کې، په دې بنګلو کې لاندې د دې نه نهرونه بهیږي. کله وایي په دې کې باغونه دي، ونې دي، نو د دې ونو د لاندې نهرونه بهیږي. نو جنت خو وړوکی نه دی که نه، غټ جنت دی. نو بعضې نهر راغلی نو د بنګلې د لاندې تللی، بعضې نهرونه دي نو هغه د ونې د لاندې بهیږي. دا رنګې هغه نهرونه دي، نهرونه داسې دي چې هغه په مخ د ځمکه باندې دي، او هغه به داسې چې کم طرف ته ته بوتلل غواړې نو هغه به تا پسې درځي. په هغې کې کډې نشتي چې لښتې به یې کنلي، په هغې کې ولې روانې دي، ولې لوښی به یې جوړ کړی، په هغې کې لاندې کډه به یې کنستی، او هغې کې به دا وله بهیږي نه نه داسې بنئ. دا په مخ د ځمکه رواني، په مخ د ځمکه چې رواني نو دا اوبه خو خورېږي، اوبه چې په ځمکه واچه خورېږي، هغې دا خورېږي به نه. دغه وله ده دا به روانئ، دغسې به روان لکه څنګه چې وله روانئ. دنیا کې د هغې مثال سره نشي پیش کولی چې څه شی به یې داسې، نو داسې ووایه چې دا وله چې دا نو دا به داسې لکه د شیشې، هر څه به ښکاري. نو دا د شیشې پیپ دی، نو لپاسه کولاو دی، نو شیشه ده، دا لښتې ډولې جوړ کړلی.
ناوې جوړه کړله دغه ناوه ده د شیشې، نو دغسې روانه ده. په دې کې دغه اوبه روانې دي، پی پکې روان دي، ګبین پکې روان دی، دا پکې بهیږي. تجری من تحتها الانهار، بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه. وعد الله، دا وعده کړله الله وعده کړله، وعده رښتونی. لا یخلف الله المیعاد، الله مخالفت نه کوي د خپلې نیټې د خپلې وعدې. کما وعدې چې کړله چې دا ایمان چې چا راوړلی، عمل صالح کړلی، نو هغه دپاره به دا نعمتونه وي. چا چې شرک کړلی، کفر یې کړلی، نو د هغه دپاره به دا عذابونه وي. دا وعدې شوي دي. وعد الله، وعده کړله الله، وعده کول. لا یخلف الله المیعاد، الله مخالفت نه کوي د نیټې د خپلې وعدې. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، اے ته نه ګورې یقینا الله را ورولې د اسمان نه اوبو. فسلکه ینابیع فی الارض، نو ورنیستلی دي دا په رګونو د ځمکې کې، ورنیستلی دا په چینو د ځمکې کې. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، نو بیا راوباسي دې لره فصلونه دي چې مختلف دي رنګونه د هغې. ثم یهیج فتراه مصفرا، نو بیا چې کله دا پاخه شي، نو این بیا ته ډېر لره زیړ، اول شینکی دی، وروستو چې کله دا وخې وشي پوخ شي، نو بیا رو زیړېدل پې شروع شي، زیړ شي، وچ شي. ثم یجعله حطاما، نو بیا وګرځوي هغې لره ټوکړې ټوکړې کې، ذرې کی، مات راماتی کی. ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، یقیناً په دې کې خامخا پند دی د پاره د عقل د خاوندانو. څوک چې عقل لري د هغه دپاره په دې کې پند شتي. دا څوک کوي دا کارونه؟ دا ونې څوک راخېجوي، دا پسنو څوک راخېجوي، دا بوټي څوک راخېجوي، دا پاڼې څوک راخېجوي. دا شینکي ته ګوره، په دې کې دغه څه وخته پورې دغه پکې چلیږي، بیا رو زیړېده شروع شي او زیړ شي، نو بیا وچ شي، بعضې پکې تک تور شي، نو بیا ټوکړې شي، نو بیا بادونه اخوا یو طرف ته بل طرف ته الوزي راالوزي. الله وی دې ته ګوره، دا هم ستا په ژوند باندې داسې یو مثال دی. دغه شی دې ته ګوره، خپل عمر پې هم قیاس کوه. انسان دی وړوکی اول پیدا شو، رو لویدو پوخ عمر ته ورسېد، رستو رو په ده باندې کمزورتیا راتله، کمزوری شو، بوډا شو، داسې حالت ته ورسېد چې بس لاړ جو مړ شو، فنا شي. دا تغیرات دي، دا د انسان باندې راځي. افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا هغه څوک چې کولاو کړل الله د هغه سینه د هغه د اسلام دپاره، شرح الله صدره چې الله کولاو کړل سینه د هغه دپاره د اسلام، فهو علی نور من ربه، نو دی په نور باندې دی، په رڼا باندې دی، په دلیل باندې دی خپل رب د طرف نه. سینه اسلام ته کولاو شي ده، نو دی لګیا دی په اسلام باندې، په دین باندې عمل کوي، قرآن او سنت باندې عمل کوي، د الله حکم باندې عمل کوي، د پیغمبر طریقه باندې عمل کوي. فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، نو هلاکت ته د هغه چا دپاره، للقاسیة قلوبهم چې سخت دي زړونه د هغې، من ذکر الله، د الله د عذاب نه. اولئک فی ضلال مبین، دا کسان دي په ګمراهۍ ښکاره کې، ښکاره ګمراهۍ کې دي، اخته دي. افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا هغه څوک چې کولاو کړل الله سینه د هغه د اسلام دپاره، فهو علی نور من ربه، نو دی په نور باندې د الله د رب د خپل رب د طرف نه، په دلیل باندې دی. فویل للقاسیة قلوبهم، نو هلاکت ته د هغه چا دپاره چې سخت دي زړونه د دي، من ذکر الله، د الله د ذکر نه، د الله د یاداشت نه، د الله د توحید نه، د الله د منلو نه، د الله حکم د منلو نه. نو اولئک فی ضلال مبین، دا کسان دي په ګمراهۍ ښکاره کې، ښکاره ګمراهۍ کې اخته دي. الله انزل احسن الحدیث کتابا متشابها،
الله نازل کړلی احسن الحدیث بهترین د خبرونه، بهترین د احکامونه. خبر دی حدیث ته کلام د الله د کتاب اند کتاب په شکل کې ده، متشابهه یو بل سره یو شان ده، مثانیه بار بار لسته کیږي. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، غونه زګ کیږي د دې د وجنا د هغه کسانو چې یریږي د خپل ربنا. ثم تلین جلودهم، نو بیا نرم کیږي نرمیږي سرمنی د دې وقلوب د دې او قلوبهم ازرون د دې الی ذکر الله، یا د الله ذکر تا د الله یاد تا. نو الله انزل احسن الحدیث، الله نازل کړي احسن الحدیث بهترین د کلامونو نه، کتاب په شکل کې ده، متشابهه یو بل سره یو شان ده. متشابه دو تعبیرات باندې قرآن کریم کی استعمال شي دي. یو متشابه ده مخکې سورۃ آل عمران کی ترشی ابتدا کی الته کې وایي الله رب العزت کتاب نازل کړل، قرآن نازل کړل، منه آیات محکمات، بعض دین آیاتونه دي محکم دي، بعض آیاتونه دي داسې دي چې هغه ظاهر مراد والدي، او بعضی دی متشابه دی پټ مراد والدی، هغه مراد باندې څوک نه پوهیږي. بعضی پکې قرآن کریم کے مختلف اصول کے بعضی خبر راضی، بعضی پکې مشکل ہے، بعضی پکې متشابه ہے، بعضی پکې خفی ہے، اور بعضی محکمی ظاہر مراد والی. نالته کې ویلو فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. نو بعضی پسونو کې چې کګلی چې ناغه په متشابه پسیزي، پاغه پټ مراد والا چې ده پاغه پسیزي چې هغه باندې نه پويږي ما سوا د الله نه، الله به پويږي. کم چې علم والا خلق دي ناغو یو کل من عند الله، دا ټول د الله د طرف نه دي. نو متشابه دي ته چې یو بل سره یو شان دي. فصاحت بلاغت کې ټول یو شان دي، دارنګه احکامات په لحاظ سره ټول یو شان دي، د یو بل سره متشابه یو بل سره متماثل دي. پدې کې تضاد پکې نشتی، اختلاف پکې نشتی، تناقض پکې نشتی. درش کال کې تقریبا قرآن کریم نازل شوی دی، نو درش کال کې خو د سړي نه اولنۍ خبره یې رشوي چې ما اول کې څه لیکلي، نو بله خبره چې لیکي نه بیا د هغې خلاف ولیکي. په دومره وخت کې چې دا قرآن کریم نازل شوی دی نو پته دا لګي. دا دلیل ہے پدے بانے چې دا اللہ کتاب دے چې پدے کې تناقض پکې نشتی، اختلاف پکې نشتی، چې یو ځای کې یو شان مسله لیکلي او بل ځای کې بل شانی. که چاته ښکاري نو دا به د هغه د علم کمزوري. ټول پکې یو شان د یو بل سره برابر دي، یو بل سره لګي، اختلاف پکې نشتی. مثانیه بار بار ورسته کیږي. اگر کم مضمون چې ابتدا کې دی الحمد کې دی ناغه دلته کې مشته، ناغه بار بار قرآن کریم کې زیب زیبائیں استعمال بیانیږي. مسله د توحید دا نو بار بار بیانیږي، مسله د سنت تا، د رسول د صداقت تا، داغه د رښتینوالي دا ناغه بار بار بیانیږي. دارنګه قیامت پکې دی ناغه بار بار بیانیږي. سورۃ فاتحه د نو پای کې دا مسلې دي، نو په نور سوراتونو کې دا مسلې بیانې. بعض ځای کې تفصیلی بیان کی، نو بعض ځای کې مختصر بیان کی. الدګي الحمدلله سره توحید، نو الدګي مالک یوم الدین سره قیامت، الدګي ایاک نعبد و ایاک نستعین او اهدنا الصراط المستقیم سره صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الدګي ردونه پکې مو او دا پکې مو چې صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم الته کې ذکر کړي، نو دلته کې نور سورتونو کې ذکر کړي.
صداقت د کتاب دی نو صداقت د رسول دی. دارنګه بعضی واقعات دي نو هغه پکې بیانې د جنت تذکرہ ده، د جهنم تذکرہ ده، نو بار بار پکې کیږي. متشابه مثانیه بار بار لسته کیږي. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، وی غونه زگ زگ کیږي، دا غونه سخت، دا سرمنی سخت شي او دا ویختر او چوت شي. زمونږ پښتو کې ته وایي غونه زگ زگ کېدل. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، نو غونه زگ زگ کېږي د دې د وجې نه، د دې احکاماتو د وجې نه، د الله رب العزت د طرف نه چې کوم وعد وعید کولی کېږي د هغې د وجې نه. سرمنې د هغه کسانو یخشون ربهم چې یېرېږي د خپل رب نه، ثم تلینو بیا نرمیږي. یا جنت پکې دی، ښه جنت ته په هغې کې د حورې دي، غلمان دي، په هغې کې نعمتونه دي، په هغې کې دا میوې دي، په هغې کې ولی دي چې دا تذکره به یې کولی کېږي. سړی بیا نرم شي، ښه زړی نرم شي، سرمن نرمه شي، هغه سخوالی کوم چې زگ زگ شوی او هغه ته ختم شي. وقلوب و مزلونه نرمیږي الی ذکر الله، د الله ذکر ته. ذالک هدی الله، دا هدایت د الله دی، یهدی به من یشاء، هدایت ورکوي په دې سره الله چاته چې وغواړي. ومن یضلل الله فما له من هاد، او چاله چې الله ګمراه کړي نو نه به د هغه دپاره څوک لار ښودونکی، څوک هدایت کوونکی او بیانوي د هغه دپاره. افمن یتقي بوجهه سوء العذاب یوم القیامه، آیا هغه څوک چې بچ بکی ځان په خپل مخ باندې سوء العذاب د ناکار عذاب نه د قیامت په ورځ. قیامت دنیا کې شرک کړلی، کفر کړلی، یو دا وی افمن یتقي بوجهه سوء العذاب، څوک دی هغه چې هغه به په خپل مخ باندې ځان به بچ کی. مخ باندې څوک ځان بچ کولی شي، ځان بچ کو د خپل مخ نه به عذاب لري کی. شته څوک وی جهنم ته چې غورځولی کېږي نو د لاس او خپې به تړلی شوي، نو لاس او خپې چې تړلی شوي نو خلک چې معمولی غونده کې ګرمي محسوس کوي نو مخ ته لاس ونیسي، مخ نه هغه ګرمي دی بچ کوي په خپل لاس باندې. یو شی ورته ونسي بل شی ورته ونسي، مخ باندې دا اثر زیات کېږي نو دی زر مخ ته لاس ونیسي، ډېر تود شي، ور ته چې نږدې شي نو مخ ته لاس ونیسي، مخ یې راله وسېزوي. نو لاس یې تړلی شوي دي نو دی به څنګه د خپل مخ نه دا عذاب لرې کوي، دا ګرمایش به د خپل مخ نه څنګه لرې کوي. یا دا بې وجهي څوک دی چې په خپل مخ باندې په خپل مخوریزتوب باندې ځان به د عذاب د ورځې د قیامت نه بچ کي. دی خو ډېر ځان یې مخوریز کاو، دنیا کې ځان ډېر مخوریز ګاڼه، ډېر مال او دولت وسره و، نوکر چاکر وسره و، لیکن د الله حکم یې نه منه، د پیغمبر طریقې نه خپلوله، نو دی لاړ عذاب لا. نو هلته کې د ده په مخ باندې په مال دولت باندې په حسب نسب باندې دی به د جهنم نه بچ شي نه. وقیل للظالمین، ویلی کېږي به ظالمانو دپاره، ذوقو، ظالمانو ته به ویلی کېږي ذوقو سکئ ما کنتم تکسبون، په سبب د هغه چې تاسو کوم کسب کاو، دنیا کې چې کوم کسب کاو نن وسکئ. کذب الذین من قبلهم، تکذیب کړی هغه کسانو چې دې نه مخکې فاتهم العذاب، نو راغې په دې باندې عذاب من حیث لا یشعرون، د داسې ځای نه چې دې شعور نه لره، دې په پوهېدم نه. فاذاقهم الله الخزي فی الحیات الدنیا، نو الله اوس کول په دې باندې شرمندگی په دې ژوند دنیوي کې، ولا عذاب الاخرت اکبر، او خامخا عذاب د آخرت چې دی هغه ډېر لوی دی. لو کانوا یعلمون، که چېرې دې پوه دی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، یقینا بیان کړل موږ د خلکو دپاره په دې قرآن کې د هر قسم مثالونو نه، مختلف قسم مثالونه قرآن کریم کې ذکر شي دي. کله د یو څه مثال ذکر کوي، کله د بل ذکر کوي، د لپاره چې دا انسان په پوه شي. لعلهم یتذکرون، د پاره دا خلک پن واخلي. قرآن عربیه، دا قرآن کریم دی عربی ژبه کې دی، غیر ذی عوج، نشته په دې کې هیڅ کګلیچ والا نه دی، کوږوالی والا نه دی. لعلهم یتقون، د پاره دا خلک متقیان شي.
متقیان تقوا د پاره قرآن کریم الله قرآن کریم راولېږه په دې کې قسم مثال نه ذکر کړه ورپسې یو مثال پیش کړي ضرب الله مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون دا مشکل ده لګوري پورا سینا منځ کې پاتې کیږي بیا به ان شاء الله افمن شرح الله صدره للاسلام آیا هغه څوک لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف لیکن هغه کسان چې یره کړه د خپل رب نه د دې لپاره بالاخانی دي من فوقها غرف د هغې له پاسه نورې بالاخانی دي مبنیتون جوړې کړی شوي تجري من تحت الانهار بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه وعد الله دا وعده کړله الله دا وعده کوه لا یخلف الله المیعاد الله مخالفت نه کوي خلاف نه کوي د خپلې وعدې د خپلې نیټې الم تر ان الله انزل من السماء ماء آیا ته نه ګورې یقینا الله راورولی د اسمان نه اوبه فسلکه نو ورنیستلی دي ینابیع په چینو د ځمکې کې یا ینابیع په رګونو د ځمکې کې رګونه دي په ځمکه کې دا رګونه هم داسې اوبه یو ځای کې باران یو ځای کې شی دی اوبه دلته ښکاره کېږي د انسان ته ګوره انسان دی رګونو ته ګوره د کم ځای نه وینه روانه ده او کم ځای ته رسي وینه د کم ځای نه کم ځای کې جوړېږي او کم ځای نه زړه ته ور پاس کېږي یا د زړه نه بیا خورېږي ټول بدن کې دا بیا زموږ په دور کې خو لا خلک پکې لګیا دي ستنې پکې وټومبي په رګ کې ستنو وایي ډریپ ورته پاس کي نه دا لاړ شي زړه ته هلته کې صفا شي نه هغه کچرت یو طرف ته کي او کوم چې روغ شي نه بل طرف ته کي دا په دې ټول بدن کې وچلي ینابیع فی الارض فسلکون ورن باسی دل را په رګونو د ځمکې کې په چینو د ځمکې کې ثم یخرج به نو بیا راو باسی په دې اوبو باندې زرعن فصلونه مختلفې رنګونه د هغې ثم یهیج فتراه مصفرا نو بیا چې کله پاخه شي دا نو اینې ته دې لره زیړ ثم یجعله حطاما نو بیا وګرځي دې لره ټوکړې ټوکړې زرې زرې مات رامات ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې کې خامخا پند دی د پاره د عقل د خاوندانو افمن شرع الله صدره للاسلام آیا هغه سوچ کولاو کړل الله سینه داغه د اسلام د پاره فهو علی نور من ربه نو دې په نور باندې د خپل رب د طرف نه فویل للقاسیه من ذکر الله نو چا سینه چې الله کولاو کړل اسلام د پاره نه په نور باندې ده او بل طرف ته چې سینه تنگ شوی دا اسلام ته سینه تنگ دا کفر ته سینه کولاو دا نو هغه د پاره خو هلاکت ته للقاسیه قلوبهم هلاکت ته دا هغه چا پاره چې سخت دي زړه د دې من ذکر الله دا الله د ذکر نه الله توحید نه دا الله د قران نه اولئک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکار کې الله نزل احسن الحدیث الله نازل کړي بهترین د خبرونه کتاب په شکل کې متشابهان یو بل سره یو شان دي یو بل سره مربوط دي مسانیا بار بار لسته کې تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم زغونه زکیږي دا هغه کسانو چې یریږي د خپل رب نه ثم تلینو جلودهم بیا نرمیږي سرمنی د دې وقلوبهم مزرون د دې الی ذکر الله دا الله ذکر تا دا الله کتاب ته قران تا دا الله توحید تا ذالک هدى الله یهدی به من یشاء دا هدایت الله د هدایت کې په دې سره چاته چوغاړي و من یضلل الله او چاله چې الله گمراه کی فلن فما له من هاد نشته بیا هغه د پاره سو لار خودون کې افمن یتقی بوجه سوء العذاب آیا سوک دے آغا سوک چیزان بچ کی پخپل مخبانی دا ناکار عذاب نا پا ورز دا قیامت وقیل ظالمین او بویلیشی دا ظالمانو دا پارا او بویلیشی ظالمانو تا سوقو غوسکی ما کنتم تکسیبون پا سبب دا تاسو کم کسب کاؤ کذب اللذین من قبلیم تکسیب کرلے آکسانو چیدین مخیو فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون نلارا فاتاهم العذاب نراغ پدیبانی عذاب داسی زین شدی شعورهم نلرا فازاقهم الله الخزي في الحیات الدنیا نو اللہ اسکول دیتا شرمندگی دے جون دنیاوی والعذاب الاخرت اکبر او خامق عذاب دا آخرت چی اخوڑیر لو دے لو کانو یعلمون کچری دی پوئی دے ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل یقینا بیان کړي موږ د خلکو د پاره په دې قران کې د هر قسم مثالونه
لعلهم یتذکرون دپاره دا خلق پن واخلی قرآن عربیا دا قرآن دے عربی جبکی دے غیر ذی عوج نه دے کگلیچ والا لعلهم یتقون دپاره دا خلق متقیان شی بچ شي د عذاب نه بچ شي د مخالفت نه الله قرآن راولیږو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي قرآن قاری سے وفات شوی دا پر وکیم دعا وکړي الله رب عزت تقصیرات معاف کړي الله رب عزت جنت کې او اعلی مقامات ورکړي اللهم صل علی ذکرک